الله الرحمن الرحيم. الله مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه دا ویلو چې مامور به په دوه قسمه ده، اول مطلق او مقید. بیا مقید مونږ ویلو چې دا غي څلور قسمونه دي. نمبر قسم دا ده چې ظرف د ادا لپاره د مؤدا لپاره شرط د ادا لپاره او سبب ویلو. دا اولنې قسم. بیا مونږ ویلو چې د اولنې قسم څلور قسمونه دي چې یا ولې نسبت کې جزء اول ده، یا به هغه جز ته کم چې د ابتدا سره متعلق ته متصل ده، او یا به نسبت کې جزء ناقص ته او پورا وخت ده. څنګه چې موږ لازم شو او کم ټایم راوا شو، هغه ټایم کې اولنې چې کم ټایم ده نو د دې نسبت دی ته کیږي. بیا کده په دا وخت ادا نه کو نو په کوم وخت چې د ادا کوي د ادایګي سره چې کوم متصل وخت ته هغه ته به د نسبت کیږي. او کدا ونه شو په دای کې ماده نه کوم جزء ناقص ته به کیږي. جزء ناقص صرف د ماجګر په وخت متحقق کیږي، په نور کې نه کیږي. دا جزء ناقص په سونه نو زمونږ په دې باندې د دا صرف تکبیر تحریم په کوم پوره ده. او امام ظفر رحمت الله علیه چې ناس په مقدار د سلو رکعاتونو باندې دا سلو رکعاتونه پکې نه نو بیا خدا تکلیف به مال یو طاقت نو او کدا دی انسان دا په جزء ناقص کې ماده نه کو نو دا وس دنه دا وخت منتقل شو، دا سو منتقل شو د کل جزء لپاره نه ټول وخت وس د دې لپاره سبب د جر چې په ټول وخت کې. بیا دا و چې دلته کې دی یا موږ د علاقه یا په اول وخت کې یا په جزء ناقص کې نو الاما یلی ابتدا او شروع دای په کولی وی د دویم په کولی ذکر کو نو دا فکر خو چې نه وی ذکر کړه پکې خدا اولنې او منځنۍ دی پکې ځکه اولنې او اخرنۍ پکې ذکر کو چې ټول علماء کرام په دې باندې په اول وخت کې موږ کول مستحب دي سیوا د امام سنت او دا اخرنۍ وخت پکې ذکر کو چې دا دغه دي د امام ظفر باندې پکې اختلاف دی. نور په دې باندې اعتراض دا و چې لکه تا دغه هغه جز کوم چې د ابتدا سره متصل دی نه به ذکر کړی وي جزء اول او جزء ناقص او دې د فقې څه ضرورت دی او چې کم د ابتدا سره متصل دی جو کدا جزء اول جو کامل شو هغه جزء ناقص جو ادا ناقص ولا واش به معنی او دا حال دي چې کله د موږ په دغه وخت ادا کوي الحمدلله نو کامل وخت په پکې راځي یا به جزء ناقص راځي. او کچرته د باغ ادا نه کو په ټول وخت کې ټول وخت نه لاړو مونږ ادا نه کو نو بیا به په د ټول وخت لري د پاره د مونږ نسبت بیا ټکی ټول وخت ته واښو په دې باندې بیا وای چې د ماجیګر د مونږ دا چونکی چې د په دغه ټایم کې ادا نه کو او جزء ناقص کړي ادا کوي نو صرف دغه وخت د ماجیګر مونږ پکې ادا کولای شي او پرونه مونږ پکې نشي ادا کولای د ماجیګر دا نه پرون د ماجیګری مون شوی یا پرون د مسبقری مون شوی ناغه د ماجیګری پر ناقص وخت کې نشي کوله. ناقص وخت په کم وي چې کله انور پریوزي د انور د پریوتونه مخ کې چې د انور کله اسفرار او شمس وغیرہ شي انور کله لږ زیړ شي نو په دغه ټیم کې دا مکروه وخت شروع شي. لکه څنګه سهار مالی چې انور راخیږي د انور د راختونه مخ کې دغه اشراق د 12 منټه ټایم دی دغه شان چې کله انور پریوزي نو په دغه ټایم کوم 12 منټه دا مکروه وخت بدلیږي را بدلیږي ویګه به نه باندې نو په دغه ټایم کې د صرف د دغه ورځې د ماجیګری مونږ کولای شي خو نور مونږونه نشي کولای ځکه د ماجیګری ناموز کو بګیدا ځکه کولای شي چې دغه وخت نه دا اوس په باندې په سبب ناقص سره لازم شو نو د ادا کوي هم په سبب ناقص په ناقص وخت کې پوه او پرونه وخت چې کله په باندې پرونه ماسپخینه مونږ یا سارانه مونږ یا ماجیګری مونږ خو په باندې لازم شو په پورا وخت سره خو چې دا کله هغه دا کوله په جزء ناقص سره په جزء کامل سره دا کوله شو او چې ادا نه کو په جزء ناقص سره او دا ټول وخت د دې لپاره سبب کامل دی او اوس د ماجګر دا وخت دا ناقص دی نو کامل مونږ په ناقص وخت کې نه کیږي نو دا غمنه کوي لکه پوښتنه به دی باندې لکه پوښتنه بیا به اعتراض او جواب دي چې لکه یو سړی ولګي او د لکه ابتدا نه مونږ شروع کی د ماجګر د مانځنه وخت شروع کی مونږ شروع کی او دې په سوره بقره به شروع کی او بیا په دویم کې به سوره ال عمران شروع کی نو دا خو چې مونږ ختمه نو دا باندې غونور پر وتلې نو څنګه چې شروع کړل نو هغه شاندې ادا نه کړل شروع په وخت کامل کې کړو ادا ختمه په ناقص کې کو نو وای چې دې دوم رضان کړی او دې په سوره بقره او سوره ال عمران په کوي او ټول وخت په مانځ کې راګری نو له سره مونږ خشو ایبه کراهت ته جو ناروا نه دي ایبه خیر
صحیح ده او دا د دې حکم دا دی وس د لاولنی قسم سو چې شرط وي د ادا لپاره سبب وي د وجود لپاره ظرف د مؤدا لپاره هدي لپاره تعین ضرورت ده د څه ضرورت ده تعین لکه دی په ګډه کوي چې لکه دا مسبقینی مونږ کومه د ماجګری مونږ کومه او وقتی کومه کا فرضی کومه کا قطعی کومه کا قضا کومه دیو زمونږ چې په دې پښتو په کې نیت نو کنه نیت مې کړه د خلاص دوه رکعات د قطعی مونږ ادا کومه د مسبقینی قطعی یعنی فرضی مونږ ادا کومه وقتی مونږ ادا کومه د مسبقینی د مسبقینی او ماجګر د تعین د پرې کې شرط ده پوه شو به معنی اگر چې په دې وخت کمی خو په ځکه وخت سره دا نه ساقطيږي مطلب لکه اوس صرف سلور وخت په سلور منټه پاتې دي نو په سلور منټه کو خدای صرف دغه د مسبقین د موږ کول شي د ماجګر دا کول شي خو بیا به کوم تعین کوي ځکه دا وخت ظرف ته مؤدا لپاره واځو وخت ظرف ته پرې کې بل د بل مونږ هم صلاحیت پکې لرل شي کېږي چې په کې پرونه وکي او بلوزنه وکي قضا پکو کې نفل پکو کې سنت پکو کې نو چې ده تعین پکې شرط ده الګه پوه شو به معنی وګوره اوس فلهذا پس د دې وجنه د سو وجنه یعنی د دې وجنه چې د ماجګر دا وخت چې دا ناقص ده کله کله اذان کو باځای سیګه لا يتعدى اسر امسه د نشي ادا کوله د پرونه ورځې د ماجګر مون فی الوقت الناقص په وخت ناقص کې بخلاف عصر يومه بخلاف د نن ورځې یعنی تفصیل کوي په خپل فلاجل د دې وجنه ان سبب وجوب عصر اليوم چې سبب دا واجب کېدو د نن ورځې د ماجګر هو الوقت الناقص واغه وقت ناقص ته اذا لم يؤدي في الاجزاء الصحيحه کله چې د موږ اذانو کو باځای صحیحو کې لکه پوه شو به معنی چې ما ذکر موږ بل ما نه خدای ځان پروت یو څه کوي بل څه کوي نه موږ نه ادا کوي تر دې چې په اخر وخت ادا کوي نو اوس په دمه چې لازمي کې نو په سبب ناقص سره لازم شو نو ادا یې په ناقص سره کوي وسبب وجوب اصل الامس او سبب د وجوب د پرونی ما ذکر موږ هو كل الوقت الفائد الكامل او ټول وخت چې پوښښ ویل کامل لکه پوښوي یعنی چې کله د پرې اجزاء ناقصو کې ادا نه کو نو د وخت سبب بیا ټول وخت کېږي او ټول وخت نه کامل دی لہذا د باندې ادا هم په وخت لازم دی چې کامل وي قلنا من غوايو لا يتعدى عصر الامس لمن هذا كوي د پرې نه ورته ما دیګر مون په وخت ناقص بناقص وخت لانه لما فاتت الصلاه عن الوقت ذکر کله چې فوت شو د مون ته د وخت نه کان كل الوقت سببا ټول وخت سبب شو وهو كامل باعتبار اکثر اجزائه او دغه وخت اگر چې پرې کې ناقص شامل له او د اکثر اجزاء په اعتبار سره کامل له نو نسبت په ټول لګيږي وان كان يشتمل على وقت الناقص اگر چې مشتمل له په وخت ناقص باندې هم فلا يسوء قضاؤه الا في الوقت الكامل نو صحیح نه د قضا دي مگر په وخت کامل کې ويتعدى عصر يومه في الوقت الناقص او د بعد کې د ماجګری د منځ دغه ورځ په وخت ناقص کې لانه لما يؤديه في الوقت الاول ځکه چې کله د اذان کو په وخت اول کې واتصل شروعه في الجزء الناقص او متصل له شروع بلا او جزء ناقص کې نو کان هو سببا لوجوده نشو دغه سبب د وجود لپاره فيؤدى ناقصا كما وجب نه بعد کولېږي ناقص لکه څنګه چې په باندې وجب شوی دا په شو به معنی پرې باندې پوښوي اوس ولا یقال سره اعتراض جواب کوي چې لکه یو سړی ولګي او دا ماجګری مون شروع کو او دا ټول وخت به ماجګر کې راګي نو لکه دغه شروع کړي د په داغه کې پس کې په کامل کې او ختم کوس په ناقص کې نو موږ ورته وایو چې دا عادت عظمت باندې عمل کړی دی چې په عظمت باندې عمل کړی نه د لپاره دومره قدر کراهت دا معاف کړل شوی دی ولا يقال ودين ولا شيء ان من شرع صلاه العصر في اول وقت چې چا د ماجګری مون شروع کو په اول وخت کې ثم مدها بالتعديل والتطويل او بیا د مون وګد کو په تعديل ارکان سره یعنی یو رکن په خفه قلار ادا کو والتطويل او وګدوالي سره یو سو پیری په سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم وي اځي په یو واته رکوع له په سورتونه وي والتطويل وغدوا الى ان غربت الشمس تقريب ورجن ورد الناس شو غروب شو فان هذه الصلاه قد تمت ناقصه واذا مسكو دوس پورا کو ناقص وكان شروعها في الوقت الكامل او شروع د بس کې کړوا وخت کامل کې نو څه پکار خدا و چې موږ فاسد شي کنه دغه چې په ځامن څنګه لازم کړو نو اقا شان دي ادا نکو شروع په وخت کامل کې کړو او څه ادا کوي په وخت ناقص کې لأن نقول سره موږ جواب ورکو چې موږ څنګه موږ وایو انما يلزم بشکل لازمي کې هذا ضرورت ابتناء العظیمه چې د وجه ضرورت دي نه چې د بنا کړه په عظمت باندې
پوه فإن العزيمة في كل صلاة لك عزيمة بهذه يوم كدالا أن يؤدى في تمام الوقت چې دا ادا کې شي په پوره وخت کې پټول وخت کې چې ادا کړی شي پټول وخت کې ها فالاحتراز عن الكراهه فزان مچ کول کراهتنا سره د دینه چې نه متوجه شوی دی الله عظیم د بعضیمت باندې مما لا یت موقتو نه جمع کیږي بالکل فجعل هذا القدر من الكراهه عفوا نو غدول شو دا مقدار د کراهتنا معاف کړل شو لکه پوه شو بنی باندې ها دا احکام د شریعت په دوه قسم دي یو عظمت او رخصت ده عظمت دي ته ویلېږي چې کم یو اصل وي یعنی عوارض سره متعلق نه وي او رخصت دي ته وایي چې هغه مشروع شوی په اعتبار د عارض سره پوه شو بنی باندې ومن حکمه او دلیل اولنی قسم اولنی قسم حکم اولنی قسم څه ته وایي چې لکه ظرف د معاده لپاره شرط د ادا لپاره سبب وي د وجوب لپاره حكم ومن حكم اشتراط نية التعيين يعني متعين قول نيت چلندا بك الشرط متعين قول نيت شرط اي من حكم هذا القسم يعني حكم دليل قسم الذي هو ظرف اشتراط نية التعيين شا ظرف اشتراط نية التعيين ده تعيين نيت قول شرطي میں یقول چلے وای نوید ان اصلي ظهر اليوم چلے بداوي چې نیت می کړه ده چې زنه ماسپکینی مونږ کوم نه ورته ولا يصيح بمطلق النيه فمطلق النيه سره نه رسي چې دوی چې مونږ کومه الګ سمونځ کې فرض کې نه بلکې واجب کې بس نه مونږ کوم یادا چې دې په کوچ الګ ځنه ماسپکینی مونږ کومه او وختي او قضا په کې ونه وای نو بیا هم د مونږ نه کېږي خو یا په فصل کې راولي او یا په خله باندې وای چې ما دې منځل راغلم خو شو باندې ولي دا ولي دا تعین نیت په ضرورت ده لانه لما كان الوقت ظرفا کله چې وخت ظرفو نو صالحا للوقت وغيره من النوافل نو دا صلاحیت لري چې دا وختي منظومه او نورهم من النوافل والقضاء يجب ان يعين النيه نو واجب دي چې متعین کړي سو نیت ولا يسقط لزيق الوقت او دا نیت متعین کول دا د زیق وخت د وجنه د کموالی د وخت د وجنه د تنګوالی د وخت د وجنه هم نه ساقط کیږي چې لکه مطلب وخت لګ دی 2 منټه پاتې 3 منټه پاتې نو په دې کې صرف دا فرضي مونږ کېږي نوافل بګینه کېږي او وخت څنګه صلاحیت لري نو بیا هم متعین د نیت په پکې کوي پوه شئ یعنی اذا ذاق الوقت کله چې وخت نندا تنګوي عن التوسعات د فراخوالنا بسبب تقصيره الى اخر الوقت بسبب د کموال لري باندې اخر وخت پورې او بسبب نومه یا د خوب د وجنه او نسيان یا د نسيان د وهيره د وجنه لا يسقط تعين عن ذمته نساقته متعين كل لري د ذمه دینه لانه انما جاء الزيق بسبب العارض کله چراغ تنگواله په سبب د عارض سره او په اصل کانه سره په اصل کې خو پکې پراخواله او یعنی باغ اصل کې پکې پراخواله او ولله تنگواله د وجنه د وخت تنگواله د وجنه پکې د عارض راغی نه کی بنو ولا يتعين بالتعيين الا بالاداء او نه متعین کیږي په تعین سره مگر په ادا سره مطلب دا کنه کته په ځان باندې متعین کو چې سبا دا مون سره دا په پندې بجې باندې کومه د ماجیګری مون د سلورو نو واخله د شپږو پوری کیږي او تا د جمعه کې وخت مقرره کړل چې په پندې بجې باندې کوم نو دا مطلب نه دی چې بس په پندې باندې مون کیږي او په باندې په پنځه چې تکې نه دا لګا د وخت نه مخکې نه او یا په کوم شپږ باندې تکې جدا صحیح دی دا به قضا نه چې کوم څومره وخت دی کنه کله چې بس تا ادا کوله پرې باندې نو بس هغه د دقیقه به ادا حسابي پوه شئ په تعین سره دا متعین کیږي نو مگر په ادا سره متعین کیږي لکه پوه شو به باندې لکه اوس ګوره نماز وکړي وخت د دولس نواله سلور پر دې مثال او جمعهتون کې موږ په یو بجه باندې کیږي یا په یو نیمه کیږي نو ته په دې سره چې بس په یو نیمه بجه باندې موږ متعین دي نو دی ویني مینه چې څوک په کوم په دوه کې په قضا کوي نه قضا نه د اوسمه ده ولا يتعين بالتعيين او نه متعين کیږي په تعین سره الا بلا مگر بعد سره اي ان عين احد اول الوقت او اوسط او وسطه او اوسطه او اخره چې یو کس متعین اولنې وخت یا منځنۍ وخت یا اخرنۍ وخت سره پاره د منځ بار لا يتعين بتعيين اللساني او القصدي نو یې نه متعین کیږي دا په تعین لساني یا په قصدي سره الا اذا ادى مگر کله چې دا ادا کوي لکه پوه شوي کله یو نیمه بچا باندې دا وخت مقرره کړو چې په یو نیمه بچا باندې موږ نه ماسپخینی وخت مونږ کوو او د په یو نیمه بچا باندې وس مونږ کوي نو په یو نیمه بچا باندې به هم دا په ذهن کې راولي په نیت کې براولي چې زه ګورې نن د ماسپخینی مونږ ادا کوم چې بنو چې پرونه مونږ قدم ففي اي وقت ادى يكون ذلك الوقت متعين په هر وخت چې ادا کړي دا وخت متعین وي
وان لم يؤدي فيما عينه او کجره په دغه وخت اذان کوم چې د متعین کړو بل فی جزء اخر بلکې په بل جز کې ادا کو نو لا يسمى قضا دي قضا نه ویل کیږي کله حانه فی الیمین لکه حانش په یمین کې لکه کم کس په قسم کې حانشي دا د درې اختیار ورکړل شوی دی کنه الله تعالی څه فرمایي فکفارته اطعام 10 مساکین او کسوتهم او تحرير رقبه چې یا غلام آزادای او یا بس کوي نو اس کده پکې یو وی چاله کوي د لس کسان له روټي ورکما خو بیا ورته پکې دا غلام په مفت کې ملو شو دی راځه غلام پکې آزاد کړ نو به خیر صحیح ده ځکه اگر چې په جمع باندې یا په ما نامو تعین کړی دي چې زبل کدا روټي ورکوما یا به کپڑے ورکوما خو یې جنا دغه کله حنیف فی الیمین فانه يتخير د اختیار وکړه چې په کفاره یا په کفاره درې کې بین ثلاثه اشیاء د درې څونو په مېس کې درې څونو کم دي اطعام 10 مساکین یا خلص کسانو ته خوراک ورکول او کسوتهم یا وتا کپڑے او تحرير رقبه یا سری وسدا خبره ورایته ته فمن لم يجد فصيام 3 ايام چې څوک ورې درې طاقت نه لري ته ورجی نسی وستا طاقت کیږي د پیسو او دغه ته چې نه روجي بونی سم ته بولی روجي نسی لکه پوه شو مې معنی ځکه اوس د پیسې دې نه ورکي د روجي بونی سم نه روجي پته نه نسی ته بل اول پیسې ورکي ځکه وان څنګه آیت ته وانه لحب الخير لشديد انسان چې د مال په محبت کې سره سخت نه مال لړډې ځکه وخت نو دنه پیسې لاړې کنه نو دې بیا اند قسمونه نه خوري ان اسکه بازار نو او روجي دې اوس خځې ته وایي خځې په مخه چې ته روجي مې سم او بری کې بیا دا خبره ده چې لکه چې اوس یو سړی هغه پیسې ورکول سره یو ته وایي چې ته روجي نه سم چې چا ته روجي نیول سره یو ته وایي چې ته پیسې ورکو اې ما سره پیسې نشته وګوره کنه قسمونه دې وړل دا خو د بنځکه سزا ده کنه و سزا ته لکه د مس مال د مخ هوا ابو زمانه کلاریګا نو یا په مخ باندې مخ زما خوږي نه ذکر علم کو نه تعالی مونږه غوږ چې کوم دلته دې تکلیف ته ضروري نو دا شان دي سزا چې الله تعالی مقرر کړی دا دې لپاره چې انسان دې ګناه نه بچي نو ګناه نه بلیا له بچی چې کله ته ورته ته روجي اساني ته چې دوری روجي او لس پونی سم کړه کار وکړه ها او روجي ما تاسو نه چې نه ته بداږي وس ته بدا خوراک ورته فإن عين واحدا منها باللسان او بالقلب کجره د متعین کو یو د دینه په جبه سره یا پسله سره لا يتعين عند الله لا نه متعین کیږي الله په باندې باندې يؤدي سو ورجنه نه ادا کړه فإن ادى اسوار متعینا پس کجره د ادا کو نو دا متعین نه وإن ادى غیر معینه اولا کجره د ادا نه کو هغه کوم چې د متعین کړه نو اول کجره د ادا کو علاوه دا غسی چې کوم د متعین کړه نه دی بیا هم ادا کوم کړي حسابي لکه پوه شو به معنی دا خبره غوړه قرآن کې نشته غوړه ته چې اوس په قرآن او حدیث کې نشته ده چې چا ته بګمی کې تکلیف نو هغه بګي د سې نشته بګي اواز ما درسو ها نو دا کنه چې ځن سبق کې زمونږ دا خبره وشوله چې لکه کم چې وخت کله ناقصي کنه نو بای کې با وجوب هم په دمه ناقص کیږي او چې کله وجوب په دمه ناقص نه او بری کې دغه وخت موږ باندې کوي لکه نمازګری دا وخت چې نه ناقص ته او دا بده کې دغه موږ ادا نه کو نه دا ورته نمازګری په کوله چې کو پرونه نمازګری پکې نشي کولای یا پکې بل قضا موږ پکې نشي کولای پد کې ځکه چې دا په دمه نه لازم شوی دی په سبب ناقص سره نو لازم کول ادا کول په دمه یا باندې باندې اعتراض جواب او دلیل او لکه سم حکم وي چې بده کې تعین نه چې نه سره ضروری دی او په ځیغ وخت باندې دا تعین چې نه ثابت دي خو شو به معنی وړو